اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ننی مو کوم مشق دی هغه حرف دول حوالی سره دی. دول ته تاسې پام وکوئ دول به دا شیانه لیکي، دول به مکمل گلایه کیانه لیکي، دول اکثر دسی کسان لیکي. دا مو سره چی دی؟ دا مو سره غلط دی. بلکې د اردو خط نستعلیق والا دول څه کومه دی هغه به څنګه وکړي، دلته به اول چی ورکړي؟ ګولایي به ورکړي. ده کله تو دول ته ګولایي ورکړله یوه حده پورې، دا ګولایي نه بعد به ته چی ورکړي؟ دلته وړوکې غوندې کې کاش به اوسي وچې ده. مثلا یو وارې بیا پام کوئ، پوز دول ته پام کوئ. پکار دی دا دول دغه دول څه سایز کې برابر وي. همداشې دا دول دی، دلته څه ته اوس بل دول لیکي پکار دی هغه سره چی وي؟ برابر وي. اوس پام کوئ دلته مو لیکو دول، دلته پکار دی انسان چی ورکړي؟ ګولایي. دلته وړوکې غوندې کې ډیش ورکړي ده. دلته که تاسې پام کړی وي زه د لاین نه لږ پوز درته لیکم. ویلي اکثر خلک لاین کې غلطیږي، هغه کېږي لاین یو کوش یو پوس، اگر چې دول لاین یې سیده پوس لیکی شي. ده دلته چې انسان دول کوږ کړلو دغه ځای کې وړوکې غوندې کې ډیش ورکړې ده، وړوکې غوندې کې کاش ورکړې، دې سره انسان سره چی جوړیږي؟ دول جوړیږي. ده وړوکې غوندې کې کاش سره انسان سره دول جوړیدای شي. یا تاسې پام وکوئ که دا موسه نشته دی غوټ پین سه یو انسان ته پته لګیږي مرکر سره چې انسان کله دول لیکي. مثلا دول انسان دا شی پکار دی چی وکړي؟ بیا دول ولیکي. دلته انسان کوږ کړلو، ده دلته انسان کوږ کړلو، دلته پکار دی انسان وړوکې غوندې کې چی ورکړي؟ ډیش ورکړي. ده کوږ شولو دلته وړوکې ډیش ورغللو. کله انسان د وړوکې ډیش وړوکې غوندې کې کاش وکړلو دې نه باید انسان څه چی جوړیږي؟ دول. یا مثلا تاسې پام کوئ دلته انسان دغه دول انسان کوږ کړلو، دلته وړوکې غوندې کې ډیش ورکړي. ده هغه یې مرکر سر سره یې مرکر کوم نری سر دی مغسه پکار دی انسان چی ورکړي؟ ډیش ورکړي. ده وړوکې سر څه کومه دی مغسه انسان ډیش ورکړي. مرکر ټوله حساب ولګوئ. دلته څه ورسېدي پکار دی انسان یې مرکر سر وړوکې نری کوم سر دی یې مرکر نری سر ولګوي. ده د انسان سره چی شولو؟ دول. زه د لاین پاس لیکل درته کوم، دا پام کوه لاین نیمو ولیکلو. وړوکې انسان پکار ده چی وکړي؟ د دول پریکټیس وکړي. هغه نه بعد مثلا مو یو لفظ لیکو انده د دول حوالې سره هغه څنګه لیکو؟ مثلا دول الف دا، دول الف دا، دا یا مثلا دا دی. دا به موسه د دول په متعلق دول والا مشق.